زه څه وکړم؟ زه چېرته لاړ شم؟ دا ګیره زما دی، بچو زما نه ایستل ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه مینوال؟ امید لرم چې تاسو به خیر. قدرمند اوریدونکو، یو بله پېښه راله په لوړ دیر کې چې یو پلار، یو بېګناه پلار بچي را فاسېدلي دي او پلار یې په غټ بازار کې والی دی، د خلکو په منځ کې په ډانګو یې رایسار کړی دی، د پلار هېڅ ګناه نشته دی. نو قدرمند اوریدونکو، دا بدبخته بچي چې را پاڅه تر خلکو په مخ کې پلار ووه، د خلکو په مخ کې پلار په ډانګو ووه، زه به دا ووایم چې دا ډېر بدبخته بچي دی، ډېر بدبخته اولاد دی. او خلکو یې عذابونه راغلي، خلکو د ګلو په شکل کې عذاب راغلی، د زلزلې په شکل کې عذاب راغلی، د سیلاب په شکل کې عذاب راغلی. نو عذاب به نه راځي. دا خو شکر دی چې الله پاک موږ باندې د کاڼو باران نه کوي. دا خو شکر دی چې الله پاک موږ باندې د چندخانو د میانو باران نه کوي. موږ باندې ډېر عذابونه راغلو، خو بس تا د دې خبرو نه راځي چې اوس یو پلار بچي را غټ کړي، دومره حد ته ورسوي بچی را پاڅېږي د بازار په منځ کې خپل پلار وهي. ډېر د افسوس مقام دی چې د کعبې لیدل نه نصیب کېږي، نو د پلار د مخ لیدل خو نصیب کېږي که نه. ته د پلار مخ ته ګوره او په اړه کې دا ووایه چې دا زما لپاره کعبه ده، دا زما لپاره خانه کعبه ده. یا الله شکر دی چې تا په ما باندې د پلار مخ ولیدلی. یا الله پاک وایي چې دا ستا دپاره کعبه هم ده، دا ستا لپاره داسې ده لکه چې ته کعبې ته راغلی او دلته کعبې ته ګوري. قدرمند اورېدونکو، د بابا جان دا شارټ سن کلیپ دی، درسه شیر کومه، دا وګورئ بیا راځو یوې طرف ته. زه څه وکړم؟ زه چېرته لاړ شم؟ دا ګیره زما دی، بچو زما نه ایستل ده. زه دې بچو په دې مخ په سپېړو والم، زه دې بچو راښکلم دلته کې په دې ځمکه باندې. زما دې زامنو ما ته په خوله کې خاوره اچول ده، اخر ما ته لار وښایي. زه څه وکړم؟ په مین بازار کې په سپېړو والیم. دا دنیا خبر ده، د واړۍ دا ټول خلک خبر دی چې زما سره دا بچي کوم روزګار کوي. ای مسلمانانو، درخواست درته کوم، سوال درته کوم چې ټول پې نالت ووایې او ټول ورته ووایي چې نالت الله په تا باندې. او الله پاک دې د ابی بن خلف، فرعون، امان چې دا تر دې الله پاسوي، او الله دې دې داسې سزا ورکړي لکه ماله چې سزا راکړه. الله د دې بچي دې خدای پاتې نه کړي، د دې نسل له خدای ختم کړي. زه خو دوی تباه و برباد کړم. 1,40,00,000 روپۍ تاوان یې اوس راکړو. زما خو زندګي دوا کړه، ما په سعودي کې 33 سال مزدوري کړې وه، هغه دې وډاو کړه، ځمکه یې رانه وډاو کړه. نو زه اخر څه وکړم؟ چړو غواړم. دا عبیدالله کونډۍ راوالي، زما کونډۍ را. نو قدرمند اورېدونکو، په ټوله دنیا کې واحد پلار یو داسې هستي ده چې د بچي د کامیابېدو دپاره ځان هر قسم مشکل ته نیولی. خو چې بچي غټ شي، یا به پلار وژني یا به پلار په ډانګو ووایي. کومې واقعاګانې چې راځي قدرمند اورېدونکو، دا چې څوک واوري، د سړي دا دماغ داسې بل طرف ته واوري چې دا لا کم مقام ته پاتې شي، دا لا کم وخت دی. نو شکر دی چې الله پاک موږ د کاڼو عذاب نه کوي. او په موږ عذاب راغلی، په موږ د زلزلې عذاب راغلی، په موږ د ګلۍ عذاب راغلی، نو عذاب به په موږ نه راځي. الله دې دغه بچي تباه و برباد کړي، الله دې دغه بچي هلاک کړي، کوم چې په پلار باندې لاس اوچتوي، کوم چې پلار په ډانګو والی دی. هغو ته به دغه هیرې کوو، خپل پلار له دې الله د هغه صبر ورکړي. قدرمند اورېدونکو، دا و نننۍ ویډیو.